قبایلی ضلع اورکزۍ غریزه او پاسمان د سیمه ماموزۍ کې په اول ځل صوبایي مشیر و ایم پی غزن جمال په مرستو اورکزۍ صحت محکمې له خوا یو ورځنی فری میډیکل کیمپ لګول شوی و. په دغه فری میډیکل کیمپ کې ډاکټر یونس، ډاکټر جانزیب او اورکزۍ سکاوټس ډاکټرانو 115 ماشومان، 213 زنانه، 180 نارینه مریضانو معاینې سره مفت دوايانې هم ورکړې. بر اورکزو ماموزۍ سیمه کې په اول ځل فری میډیکل کیمپ لګولو باندې زیولس ایم پی غزن جمال او اورکزۍ صحت محکمې شکریہ ادا کړه او حکومت نه نور د صحت سہولتونو غوښتنې وکړې. الحمدلله موږ از جمال ډېره شکریہ وکړو چې موږ ته فری ډاکټران راستول، خو بیا د موږ فرض اسپیټال واغاس منظور شي ځکه چې ټول مشکلات مو غزن جمال صاحب ډېره مننه کوم چې دی لکه ته د فری کیمپ مهم کوله کرای واسطه او بل دا چې خپل هم لکه د صحت په مریض وم نو راغلم دی لکه ته او ما ول علاج شو. پهلنه تاریخ کې د پهلنه پری میډیکل کیمپ څه د مقام کې ولګید او دینه د موده مطالبه صدر د کوم پری میډیکل کیمپ د دار جاری وساتي او دا ایریا د مو نور کوم چې کوم مختلف زینو کې پد کیږي غونه لري د مو دا ریکوست ونی هم د نور زینو کې هم د پری میډیکل کیمپ جاری وساتي. د بر اورکزو ماموزۍ قوم یو لویه قبیله ده، خو له بده مرغه په دغه سیمه کې زیولسته د صحت سہولتونه د نشت برابر دي. باید چې حکومت د دوی ته د صحت سہولتونه په سمدستي توګه ورکړي. کیمرا ټیم سره ایثار الحق، خیبر نیوز، ضلع اورکزۍ.